ماره کې راځي وی هغه به د مور پلار ډېر زیات خدمت کوو ډېر زیات چې واده ورته وکړو بیا هم د مور پلار خواته تلو نو بعضې کمکله ښځه وي بعضې هوښیاره بیبي هغه په دې پوهېږي چې موږ د مور پلار سره ټچ یو د اسخر خواغې سره ټچ یو زموږ بار څه کې برکتونه وي خو بعضې نو ډېر کمزر پی ښه بعضې زنانه یا هغه ډېره بدتمیزه یا کمزر پی یا خاوند ته په غوږ کې پس پس کوي چې ګوره ته څه ګټه وټه کې نو بس ټول د مور پلار دی والو زور نو داسې کار دی ستا بلا شي ګټه وټه ده ځان له به ښکلي جدا شو زما او ستا خو دوه ټیمه په یو پراټم ګزاره کېږي نو بلا لکونه به جمع کړو ښه دا کمکلی ښه دا ډېره کمکلی دا وجه زمارے ځان له جدا کوری خپله خوښه به میا اپنی جسم اپنا جسم اپنی مرضی بیا خاون به دې خوا ډیوټۍ ته ځي دلته به زما خپلې غم خادی یا الله اکبر دغه ځان ته زندگی خو د بدنامې زندگی ده چې ته په کور کې یا خواښې تم پته ده نسخر تم پته ده نو نوریونو تم پته ده یو ځای د کور خدمتونه یو ځای کانا پینا زنانه جدا نو نارینه جدا هغه کور کې برکات ډېر زیاتي نو چې کله نوجوان واده وکړو د بیبي ورته وایي یارې د تار وخت مور پلار ته ځې دا څه کیسه ده ځکه د بعضې جینکونه دا نه برداشت کېږي بیا ښه چې دا خاوند مې مور پلار ته ولیږي و ظالمې و د ظالم لوره نو ته چې دې خاوند ته چا غوښتې نو دا خو ستا سخر خواښي و که نه نو میړه دې خوښ دی او د میړه مور پلار دې نه دي خوښه بېدبي دي مافي مشرانو زما باندې خبرې دا لږې سخت دي ښه ګوره میړه دې خوښ دی د هغه پیسې دې خوښې دي د هغه تنخوا دې خوښه ده د هغه غوټې غوټیالې پر تیلې میلې چې ډکې راوړي که نه هغه دې خوښ دي او د میړه مور پلار دې نه دي خوښ ظالمې دا خو ستا عجیبه مینه ده ښه دې ته د پیو مجنونان وایي د پیو که ستا صحیح معنو کې د خپل خاوند سره د خپل میا صاحب سره مینه وي نو دا خلک وایي سپیه کورشه د چا د مخه دا خو مور پلار دي انسانان دي خلک خو سپي ته وایي سپیه کورشه نو د چا د مخه وګوره هغه مجنون به څه کوله د لیلا د کوڅې باندې به چې کوم سپی راتېر شوی وه هغه سپی به یې راټینګ کړو دا خپې به یې ورته ښکلولې چا ورته وایي دا ولې وی دا سپی د لیلا په کوڅو راتېر شوي چې ته د لیلا په خپو لګېدو په ځای به د ده خپې لګېدلي یې هغه مجنون به وی لګیا و نو د لیلا د کور دیوالونو پورې به یې لاس مږل ښکلول به چا ورته وایي داسې کې هغه ورته وایي زه په دیوالونو نه یم مینه زه چې د دیوالونو سره مینه کومه نو زه د څه د وجې نه کومه دې دیوالونو نه اخوا چې څوک پاتې کېږي دا زما د هغې سره مینه ده نو ای خورکې ای بچې چې ستا د خاوند سره مینه ده ستا د خاوند سره وفاداري ده که ناسې ورته مخامخ وې تا نه زموږ بغیر ګزاره نه کېږي ګورې ښه هر روز ته ورته مور دې داسې او پلار دې داسې دا خو ستا ښکلې وفاداري ده وی بنتے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھا دو کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور د دې خپل خاوند د مور پلار عزت دې کوه په ادب سره ورسره پیش راځه دعاګانې به راته وکړي نو نوجوان ته بیبي شروع شوه ګوره ګوره ته څه کې روغ چې ځې هغه ته دا مور مې ده حق دې را باندې خو ډېره هوښیاره وه ښه دا بعضې ډېرې هوښیاري او دا نوجوان هم هوښیار و دوی د مور حق دی را باندې دا ښځه ورته وایي چې ملګري یو کار نه کې د مور سره د حساب کتاب وکړه چې په تا باندې څونه حق کېږي که نه په یو ځای ولکه پنځه لا کوي که شپږ لا کوي دا ورته ورکړه بې هم وایي ټول عمر دا پښتانه وایي هوښیاره مرغۍ نښلي ده او چې ګران ښلي د دواړو خپو نه یو خو دا خو درته ډېره قیمتي خبره وکړه دا ته ما د مصیبت نه بېغمه کې دا نوجوان راغی مور ته وایي مور یو خبره در سره کومه ته لږ حساب ولګوه چې ستا په ما څونه حق کېږي په یو ځای دله پیسې درکړم اب مور یې مسکۍ شوې بچیا د مور پلار حق څوک دنیا کې نشي ادا کولی ښه وایي نه مور یې زه ادا کومه
وی مکه و بچي او وی نه زه تعالی حق په یو ځای در کوم وی زه تا خو بلا کلونه تیر شوي دي ستا دا 35-40 سال عمر دی نو ما باندې 35-40 سال کې مې ستاسو خدمت کړي پتا مې خرچه کړي جامې به مې اغوستي یا تعالی مې دارو درمل کړي یا بلا خرچې مو کړي دي داخلي به ستا د سکولو د کالجو دارنګې د ټیویشنو د هاسټلو د کنوینسو زه به حساب کتاب وکړم نو چې څونه کېږي به په یو ځای به یې راکړي هغه زوی خوشحاله شو چې ښځې خو راله ډېره ښه مشوره راکړې وه چې کله شپه شوه محترمو توجه پکار ده ښه توجه خبرې بالکل نه چې دغلته زنانو کې څه خبرې شروع شي نو زما نه دلته مضمون ګورې ګډوډ شي ښه ډېر ښکلی مضمون روان شوی دی الله اکبر چې شپه شوه دا زوی اوده شو نو دا مور را پاڅېده ګیلاس کې لږې اوبه راواغوستې او دې زوی سره یې د طلایې کې لږې غونته اوبه واچولې چې هغه ته یو څاڅکې ور ورسېدو زر راویښ شو مور یې دا څه کې او مور یې بچي خیال مې نه و نو د ګیلاس نه اوبه رانه توی شوې وایي ښه مور یې خیال کوه که نه دې بل طرف ته سملاستو د اوبو طرف یې پرېښودو بل طرف ته سملاستو چې بیا سترګې ورلې نو دا مور یې بیا راله دې بل طرف ته یې لږې غونته اوبه واچولې دې کټ کې کېناستو او په مور یې سترګې راوې تړندې وختي نیم را باندې اوبه توی کې نو خوب دې راله ګډوډ که او دا چل دی او دا چل دی او دا چل دی وی بچی تا وی حساب کتاب تا خو ما سره یو طرف ته میچاز یو کې یو طرف ته به دې واړه بول وکړه بل طرف ته به دې لوی بول وکړه ما به غونډه طلایي درکړه تاله مې پاکې طلایي راواغسته یو شپه نه دوه شپه نه دا څو کاله نو ما خو دې سره صرف پاکې اوبه توی کې او ته د هغې حساب ته نه تیاره اوې مورې زما توبه ده مور پلاره حق زه نشم ادا کولی ښه په دې وجه